نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال عند الله السبعة عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشرة أمثاله وعمل ب700 وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله. دا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یو روایت تے او په دې روایت کې څومره هم چې اعمال دي تمام اعمال تقسیم کړي دي وو قسمونو ته او بیا د هر یو قسم د هغې خپله جزا او ثواب هغې ذکر کړی دی نو په ټولو کې زیات ثواب چې کوم دی نو هغه د روژې دی. نو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل الاعمال عند اللہ السبعہ عملون دا اللہ پنس بانی و قسم دی یعنی تمام عملون دا دی و قسمون جوڑی گی عملان موجبان پاغے کے دو عمل دی چاغ واجبون کی دی درې تفصیل مخکې را روان دی چې دا کم دوه عملونه دي او څه شی واجبوي او په وو کې دوه عمله داسې دي چې هغه واجبونکي دي وعملان بامثالهما او دوه عملونه په هغې کې بامثالهما چې د هغې ثواب د هغې په مثل میلاویږي یعنی څومره چې عملي ثواب هم د هغې په مقداري دا څلور عملونه شو په وو کې او پنځم نمبر و عملون بعشرة امثاله یو عمل دی چې د هغې ثواب په 10 چنده دی او بل شپږم و عمل ب700 یو عمل دی چې د هغې ثواب په 200 باندې بدلیږي او وم نمبر و عمل لا يعلم ثوابه الا الله وم نمبر عمل دی چې د هغې ثواب صرف الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم یعنی د هغې ثواب د الله په علم کې دی ډېر زیات ثواب دی د هغې نو دا 2 قسمونه شو 2 قسمونو کې 2 قسمه عملونه دا واجبونکي 2 قسمه عملونه چې د هغې ثواب د هغې په مثل میلاویږي څومره عمل دی ثواب د هغې په مقدار او یو عمل دی چې د هغې ثواب په 10 باندې بدلیږي یو عمل دی چې د هغې ثواب په 200 بدلیږي او یو عمل دی چې د هغې ثواب صرف الله ته معلوم دی د بل چا په علم کې د هغې ثواب نشته یعنې ثواب ډېر زیات دی. و د دې تفصیله فاما الموجبان هر چې هغه 2 عمل دي چې هغه واجبونکي دي نو اوس دا کم عملونه دي او څه شی واجبوي نو نمبر 1 فمن لقي الله څوک چې د الله تعالی سره میلاو شو یعبد مخلصا لا یشرک به شیئا او خالص د الله تعالی عبادت کړی د هغه سره څوک نه شریک کړی یو 2 عملونه کې یو دا شو نو داسې شی واجبوي وجبت له الجنه د لپاره جنت چې کوم دی نو واجب شو یعنی وړومبي هغه 2 عملونه چې هغه واجبونکي یو په اخلاص سره عبادت کول د شرک نه ځان ساتل یو دا عمل دی او د انسان لره جنت واجبوي. دویم ومن لقي الله تعالی او څوک چې د الله تعالی سره میلاو شو په داسې حال کې چې قد اشرک به الله سره شرک کړو دا دویم عمل نو دی څه واجبوي وجبت له النار نو د لره چې کوم دی نو اور واجب شو نو په 2 عملونه کې 2 عملونه چې هغه واجبونکي هغه دا شو یو اخلاص شو په اخلاص سره عبادت کول چې د شرک نه ځان ساتلی خالص د الله لري عبادت کړی نو جنت واجب او که الله لره شریک د مقرر کړی نو بیا جهنم واجب. دریم نمبر عمل چې د هغې ثواب د هغې په مثل باندې دی یعنې څنګه عمل دی دومره د هغې ثوابي
نو ومن عمل سیئتا یو سړي ګناه وکړو نو جزیه بمثلها دلره چې کوم دی نو جزا به د هغې په مثل ورکړی کي یعنې د هغې په مثل به سزا خوري نو هغې کې یو عمل دا شو چې څومره دې عمل کړی د ګناه نو هم د هغې په مثل باندې به درته سزا میلاویږي دویم نمبر چې د هغې په مثل باندې جزا میلاویږي ومن هم بحسنة جزیه بمثلها او یو سړي اراده د نیکۍ وکړه د نیکۍ یو ارادې وکړه چې زه به دا پلانۍ نیکي کوم او بیا سره عارض په بنا باندې سمانه او رکاوټ راغی هغه نیکي د عملا ونه کړه بالفعل ونه کړه نو دته په هغه اراده باندې چې کوم دی د هغې په مثل باندې ثواب میلاویږي د یوې نیکۍ ارادې کړي یوه نیکي ورته میلاو شي د دوو نیکو ارادې کړي دوه نیکۍ چې کوم دی نو دته میلاو شي نو دا هغه دوه څیزونه دي چې د هغې جزا په مثل باندې ده او بل هغه څیز هغه عمل چې د هغې بدله په لس باندې ده ومن عمل حسنة او چا نیکی وکړه جزیه عشرا دله چې کوم دی عشرا لس چنده ثواب به درته میلاویږي من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها یو سړي بالفعل یو نیکی وکړه نو الله تعالی چې کوم دی نو کم از کم دله جزا چې کوم دی ثواب دا لس چنده ورکوي او بل هغه عمل چې هغه په 200 باندې بدلیږي ومن انفق ماله فی سبیل الله تعالی هغه یو سړي خپل مال چې کوم دی د الله په لار کې خرج کو نو ضعف له نفقة الدرهم ب700 نو دله چې کوم دی د یو درهم چې د خرج کو د هغې اجر دله چې کوم دی نو په 200 باندې ورکړی کېږي والدینار ب700 او دغه شانتې د یو دینار بدله چې کوم دی نو دله ب700 دینار په 200 دیناره باندې چې کوم دی نو دا ورکېږي نو دا هغه عمل شو چې د الله په لار کې یو سړی خرج وکړي قرآن کې الله د دې مثال ورکوي کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه په شان دغه دانې دی چې ځمکې واچولی شي او دا یو بوټی وکړي او د هغې نه وږي چې کوم دی نو هغه ونسي او په هر یو وږي کې سل دانې نو یو الله تعالی یوه دانه په 200 باندې بدله کړه نو چې د الله په لار کې درهم یا دینار خرج کړي نو الله تعالی په 200 باندې بدلی او اوس اخرنی عمل وم نمبر چې د هغې ثواب الله ته معلوم دی بل چا تر هغې ثواب نه دی معلوم یعنې په ټولو کې زیات ثواب والصیام لله تعالی لا یعلم ثواب عامله الا الله د روجو ثواب چې کوم دی خالص د الله لپاره د روژه ونیوه نو د هغې ثواب چې کوم دی عامل ته یعنې روژه نیونکي ته نه دی معلوم الا الله سوا د الله نه یعنې د روژې ثواب دا ډېر زیات دی نو دا 2 قسمه اعمال شو په 2 قسمو اعمالو کې چې کوم دی د هر یو عمل خپل اجر دی د روژې اجر چې کوم دی نو په ټولو کې زیات دی چې د هغې علم صرف الله تعالی ته دی د الله نه سوا بل چاته چې کوم دی نو د هغې علم نشته لہذا د دې حدیث نوم پته ولګېده چې په اعمالو کې زیات ثواب الله تعالی په روژه باندې ورکوي خو په هغه روژه باندې ورکوي ځای په ځای دا کم احادیث مبارکه چې ذکر شو په دې نورو ورځو کې د هغې نه معلومه را شوه چې په هغه روژه باندې الله دا اجر ورکوي چې کومه روژه سالمه روژه انسان په غیبت سره دروغو سره دې څیزونو سره چې کوم دی نو خرابه نه کړي لہذا دې نه پته ولګېده چې د رمضان مبارک میاشت چې کوم دی نو دا ډېره زیاته قیمتي میاشت ده د دې یو سیکنډ یو منټ یو ګنټه یو لمحه دا انتهایی قیمتي ده په نورو ورځو کې چې کوم دی ته په هفتو باندې هغه اجر نشي چې کوم دی نو موندې لکه په رمضان کې چې په یو سیکنډ باندې مومې په نورو ورځو کې چې کوم دی په میاشتو کې ته هغه عمل نشي موندې کم چې ته په یو منټ کې او په ګنټه کې چې کوم دی نو رمضان کې مومې نورو ورځو کې چې کوم دی ته په میاشتو باندې هغه منځونه نشي جمع کولی کم چې په یو منځ باندې رمضان مبارک کې چې کوم دی نو دا جمع کیږي لہذا دا یوه قیمتي میاشت ده د دې یو سیکنډ چې کوم دی دا ښه په طول باندې استعمالول پکار دي دا یو سیکنډ د دې قیمتي دی چې دا زموږ نه عبس چې کوم دی نو دا ذکر نشي او د دې یو لمحه چې کوم دی نو دا قیمتي شي ځکه چې د روژې عمل دا د الله تعالی په علم کې بل چاته د دې علم نشته موږ ولو شاته او روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما رب وایي الصوم لی وانا اجزي به روژه خالص زما لپاره ده او زه به د دې بدله چې کوم دی نو ورکوم او چا معنه کړې د الفاظ یې داسې ولي اجزا بها یعنې زه په خپله د روژې چې کوم دی نو دا بدلیم او موږ هلته تشریح کې ولیو چې هر یو انسان
له یو سوالګری ورشي نو هغه د خپل وس مطابق چې کوم دی نو هغه له ورکړه کوي. وس د روژې اجر چې الله تعالی په خپله باندې ورکوي نو الله به چې کوم دی د خپل شان مطابق څومره لوی اجر ورکوي. لہذا په دې کې چې کوم دی حدیث مبارک کې اوه قسمه اعمال یعنی تمام اعمال اوه قسمه کړل او د هغې اجرونه او ثوابونه هم چې کوم دی نو ذکر شول او دا خبره پکې واضح شوه چې د ټولو نه زیات اجر چې کوم دی الله تعالی په روژه باندې ورکوي. الله تعالی دې زمونږ روژې کمال ته ورسوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.